په عقلیاتو کې د اکثر علما او استاد افلاطون پیدا کړي. خو چې کله د موسی علیه السلام سره ملاقات کوي، موسی علیه السلام ورته دعوت ورکوي چې راسه دین موسوي ته راسه، د الله تعالی الوهیت او د ما رسالت تسلیم کا، د خدای نه ما راوړی قانون تورات د هغه څه کوم منشور ده یا د هغه کوم احکام دي هغه خپل کتب د کامیابی سره مخامخ سي. اول دی ورته یې ولنا زه به یې ورې دا خبره تسلیموم چې ته د خدای پیغمبر یې، بیا به زه دا کلمه یم چې لا اله الا الله موسی کلیم الله. خو د دغه کلمې د ویلو دپاره د ما سره یو داسې سوال او اعتراض ده چې د هغه جواب بغیر د انبیاو نه د بل چا سره نسته. که تا چیرې د ما دې سوال ته صحیح جواب راکو، بیا به زه تا ومنم چې ته پیغمبر یې، بیا به دا خپل عقلیات د عقلي علوم دا شاته غورځار کم، هم ته تا په لاس باندې به بیعت وکړو. عیسی علیه السلام ورته وویل چې وکه کوم اعتراض لرې؟ دی ورته یایي والموږ ته د خپلې فلسفې نه یا د علم نجوم نه یا د خپل عقل نه دا خبره معلومه ده چې دا اسمانونه دا په ځمکه باندې داسې محیط احاطه یې ورباندې کړې ده. الله رب العزت دا ځمکه او دا سمندرونه وغیره دا ټول الله رب العزت په دې اسمانونو کې را بند کړي، لکه د پیاز هغه بیج چې الله رب العزت د پیاز په هغه چلکه یا په ټوکو کې رانغښتی ده او بند کړی ده، همدغه رقم ورته یایي عیسی علیه السلام که یو څوک د دې اسمانونو وځي بار ته وتلی سي؟ موسی علیه السلام ورته ویل، عیسی علیه السلام ورته ویل نه. بیا ورته وویل ول هغه څوک چې کره نشان ولي چې هغه کبله په چا باندې وار کوي او دی هغه نشان کره ویستلی سي، د هغه دپاره څه شرط ده، په څه وجه باندې نشان صحیح لګېږي؟ عیسی علیه السلام ورته وویل چې کله د لیندې، چې کله د ټوفک یا د ماشین هغه زخه د مرما سره برابره کې د هغه شي سره چې کوم شی ته ولي، بیا به د تا نشان کره لګېږي په هغه شي باندې، هغه شی به ته ویستلی سي. ده ورته وویل نو پوښتنه دا کوم چې که دغه اسمانونه دا لنده سي، ټوفک او تفانچه ورنه جوړه سي، دې ته خو انسان بالکل په مقابل کې ولاړ ده او بیا دغه لنده د الله رب العزت ما یلیک بشانه د هغه په لاس کې، او الله رب العزت د خپلې لندې ته خپل کارتوس او ګولۍ، غمونه، افتونه، مرضونه، نیستۍ، قاصالۍ وغیره نور د دغو هغه ګولۍ او کارتوس ورواچي، یو انسان ولي دا انسان به ځان سره کم بچ. عیسی علیه السلام تبسم ورته وکاو، ورته ویې خندل چې دومره لوی عالم او دومره کمزوری سوال. ورشه جواب عیسی علیه السلام ورته وویل د ویستونکي په پښو کې ځان غورځار کا، چې کله ته د ویستونکي په پښو کې پروت وې نو هغه د خپل ځان نه ولي، نو چې ته ورسره لګېدلی ته به هم د هغه ویستونکي د وارې نه محفوظ یې. افلاطون ورته یې نستم پوه ول دغه ویستونکی دا خو الله ده چې خپل بندگان یا په غم یا مصیبت یا وغیره نورو پریشانیو سره یې ولي، ته د الله سره ځان وابسته که،
د خدای د دین سره ځان وابسته کا د الله د قرآن او د قانون سره ځان وابسته کا بیا به پتا باندې نه هغه لنده یا هغه ټوفک پتا باندې گزار د غم کوي نه د نیستی نه د ظالم د تسلط نه د روحاني او جسمانی امراضو د هر څه نه به د الله رب العزت هغه محفوظ کی لیکن دغه بدبخت افلاطون د هغه نه وروسته بیا هم انکار کوي په عیسی علیه السلام ایمان نه راوړي د دې دنیا نه بې ایمانه ځي الله یې د جهنم کندې ته غورځوي خو کله آخري پیغمبر سیدنا محمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم دا دنیا ته راځي د ده په مقابل کې بیا یو داسې سړی راپورته کیږي چې هغه تقریبا د ټولو عربو ځان مقتدا بولي ځان پیشوا بولي او ځان ورته رهنما بولي حتی دومره مقبول شخصیت چې دوی به دته ابوالحکم یایو ابوالحکم یا ابوالحکم چې دا د فیصلو پلار ده دا د مرکو فلار ده دی چې به په کوم مجلس کې ناستو نو بیا به په هغه مجلس کې څوک غږېدلی نه سوی عقلي مثالونه به یو داسې مثالونه پیښول چې هر څومره غټه مجمع به وه دا به یې ټوله مکمل خپل طرف ته راواړوله خو چې کله پیغمبر علیه الصلاة وسلام رالی دوی ته یې روحاني علوم راوړل 500 احکام ورته راوړل او هغه ضابطه حیات هغه د الله رب العزت کتاب قرآن عظیم الشان ورته راوړ ورته یایي ای ابوالحکمه په دې خپل عقل باندې باید دوکه نه سي په دې خپل ټکنالوژي باندې باید دوکه نه سي په خپل فلسفه باندې باید دوکه نه سي د تا دفاره د کامیابی لار هغه صرف دغه قرآن ده او هغه دغه کلمه ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله لیکن دی ورته یایي موږ ته هدایت ته موږ ضرورت نه لرو موږ ته خانه کعبه سته موږ ته حرم سته او هغه خدایان د موږ چې هغه د موږ د پلرو د نیکهګانو د اجدادو دپاره هغه لوی رب ته الله ته کوم موږ وسیله نیولې وه او د دغو بوتانو نه به موږ خپل حاجتونه پوره کول زه د دې نه خپل رخ نه سمه ګرځولی د دې نه مخ نه سمه ګرځولی نو هغه ابوالحکم چې خلکو د فیصلو پلار بالو چې کله سبا ورځ راځي بیا ابوالحکم نه ده بلکې هغه ته ابا جهل یایي هغه ته ابو جهل ویل کېږي چې د جهل پلار هغه نه ده مګر کې هغه دی ده هغه انسان چې آخر د ده خاتمه هغه په کفر باندې کېږي او الله رب العزت د جهنم ګاټۍ ته غورځوي او د جهنم په اور کې یې سوځوي نو خبر مې دا درته کوله چې الله رب العزت په دنیا کې یوه لاره واضح لاره فراخه لاره او د تاسې د پوهې دپاره یو موټروی یو لوی سړک دا د موږ د تاسې دپاره پرېښی ده انسانانو ته دا خبره کوي چې هم په دغه روډ باندې راځئ هم په دغه سیفیک باندې راځئ په دغه موټروی باندې راځئ دا د تاسې دپاره د نجات لاره ده د کامیابي او د ترقي لاره ده هم دغه سړک ما ته راغلی ده د ما رضا ته راغلی ده د ما دیدار ته راغلی ده او هغه نعمتونه چې هغه ابدي دي په هغو زوال نه راځي د هغو دپاره لاره هغه لاره ده د اسلام ده نو مسلمانانو ورو